کتونکو مسلسل په 400 کې د کالجونو د کم مشران دي نو د هغوی احتجاجي غونډې روانې دي او د پېښور بورډ دغه ډرامایي ریزلټ چې کوم دی نو مسترد کوي خو تر دې وخته پورې څنګه چې د زتیان حکومت دی په دغه صوبه کې نو دغه شانته زتیان چې کوم دی هغه د ادارو یعنې د بورډ مشران کړي خو هم دي موږ سره یو ورور د یو کالج مشر موجود دی خپله پېژنګلو السلام علیکم زما نوم اجاز احمد دی پرنسپل غزالي ساينس کالج 400 یم د چیرمن صاحب نه او د کنټرولر صاحب نه به زه یو مطالبه وکړم ریزلټس خو رالل چې هر څنګه خپل تحفظات تاسو ته پیش کړل د هغې په رڼا کې زما یو غټه مطالبه دا ده چې اوس د ماشومانو د سہولت لپاره پکار ده چې 400 کې یو ون وینډو سروس شروع کړي چې په هغې کې ماشومان ته تګ راتګ پېښور ته ډېر ګران دي غریبانان ماشومان هم پکې دي نو لهذا د هغې د مستفید کېدو لپاره په 400 کې د ون وینډو د سروس کولاوېدو لپاره زه غوښتنه کوم یو بل مشر موږ سره موجود دی خپله پېژنګلو کېږي زه د ټایم منیجمنت په حوالې سره خبرو چې کلسټر کې څه تحفظات لرئ بسم الله الرحمن الرحیم زه شکر جان ګلیکسي ماډل کالج ډایرکټر تاسو ته مخاطب یم د بورډ چونکې د فرسټ ایئر سیکنډ ایئر ریزلټونه ووتل په دې کې زمونږ د ملګرو زمونږ د ادارو د ماشومانو د ریزلټ حوالې سره ډېر لوی تحفظات پیدا شو چې په هغې کې ملګرو مختلف خبرې وکړې زما هم پکې 2-3 داسې تحفظات دي چې هغه واقعي د ماشومانو حق دی په هغې کې یو دا چې مثال په طور باندې 400 کالج کې په ګورنمنټ کالج کې چې کوم دی زموږ د ماشومانو اګزام هلته په ماشوم باندې څه چلو شو نو بیا هلته سکون چې دغه ماشوم دومره د هغه پول پاس شوی و چې مثال په طور هغه هاسپټل ته یا امبولانس وغیره ایمرجنسي کې راغوستل هغه ماشوم هلته پروت و نو پرچه ضایع شوه د دې نه علاوه چې کوم دی زما ګورنمنټ بورډ ته دا خواسته چې کم از کم د ایګزام سنټر کې د پرایویټ د پین د سایډ نه یو نماینده خامخا کېنئ چې د ماشوم د بیټې ما پیپر وانلي په یو وخت ول پیپر ورنکي د دې نه په یو ماشوم باندې څه چلو شو د یو ماشوم د رول نمبر پاتې شوی دی داسې ډېر مسایل دي چې هغې سره کم از کم د خپل کالج یو نماینده ماشوم سره پکار وي چې هغه شیزونه هغه فیسیلیټیشنز باقاعده ماشوم ته ورکوي لکه مثال په طور باندې ما ته رنګ وشو چې راشم ماشوم باندې څه چل شوی دی نو زه بیا چې کوم دی هغه وخت کې بل ځای وم نو داسې ماشوم سره بیا موږ څه کول او نه هلته څوک چې لکه مطلب دا ماشوم چې کوم دی هغه فیسیلیټیټ کړي ډاکټر له بوځي داسې نور اوس موجوده ریزلټ کې چې کوم دی دویم زما تحفظ دا دی چې دا کم پریکټیکلز کې دا کم ابسنټي راغلی ده نو دا تقریبا په 400 باندې زما په خیال چې زموږ د ملګرو دا ټول کاونټ کړو نو د 100 نه بره د 150 نه بره واړه داسې دي چې هغوی یې په پریکټیکل کې اټینډنس شته او پیل کړي دي دوی چې د ابسنټ دي نو زما په خیال باندې دا د کلسټر نظام خپل یو پیلیر دی چې دا منیجمنت صحیح طریقې سره نه دی شوی ځکه چې یو ماشوم پریکټیکل لتلی دی ورکړی دی په پیپر کې 70 نمبر دی په 85 کې او پریکټیکل یې پیل دی نو دا ماشوم په کم سنس باندې به ماشوم په پریکټیکل نیتلی ماشومان چغې وایي چې موږ پریکټیکل ورکړی دی پریکټیکل هم ورکړی د هغې باوجود هغه پیپر کم پاټ دی نو دا اول هم دا خواسته چې د کلسټر نظام کې موږ دې کې دوی سره کلک ولاړ یو د نقل مخنیوي موږ هم کوو خو طریقې کار هغې دپاره پلانینګ هغې دپاره سوچ داسې نه ده پکار چې مثال په طور یو هفته مخکې تاسو نیوز کې چې کلسټر نظام به یو دا چل به یو هغه چل به دغه رول نمبر چې کوم د ایګزام ته چې کوم د 2 ورځې پاتې تاسو ماته رول نمبر اپلوډ کړو نو دغه رول نمبر به د ماشومانو ته په څه طریقه باندې ورکوو څنګه به پراپرلی ورکړي شي دې پیره په ایګزام کې چې د ماشومانو ته د ادارو ته څومره مسایل رالل نو زما په خیال دونه مسایل په پریویس ایګزامونو کې موږ ته چېرته نه دي راغلي د دې نه علاوه داسې سنټر ما ولیدې چې هغې ته پریکټیکل ایګزامینره نه وتلی ایګزامینر نه وتلی ماشومان راغلي وو اداره کې ناست وو 3 غنټې انتظار یې وکړو سنټر کې چې کوم دی د پریکټیکل ایګزامینر نو بیا چې کوم دی موږ کالونو کړي دي او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا څوک رالیږلي دي نو دا ډېر زیات هغه صرف دعوی نه دي پکار دا ده چې هغه پریکټیکلي عملي کار وکړو موږ چې شفاف او صحیح طریقې سره خشته طریقې سره منظم ایګزام واخیستل شي داسې سنټر زو چې هغه وداوټ فیسیلیټیشن و فیسیلیټیز ورسره نه وو هغه کې سنټر ورکړی شوی وی په اداره باندې دا ورته کال وشو چې باقاعده تاسو ته 2 سنټرې میلاو شوي دي اوس هغې اداره کې نه د فرنیچر معلومات هغوی کړی دی نه څه نور څه هغه کې یخې اوبه شته که نشته دی هغوی سره سولر شته که نشته دی هغوی سره د ایګزام د سنټر هغه فیسیلیټیز وکړو نو نه جي بس تاسو ته 2 سنټرې موږ درکړو یو د ګرلز او یو د بوایز او بس جي بس تاسو به ایګزام هلې نور د هغې د وجې نه په ماشوم باندې څه چلم شوی د ګرمۍ د وجې نه د پرشر د وجې نه هم پې څه چل شوی دی د بیروکریټس چې کوم زموږ په ایګزام کې انوالو شوي د هغوی د پرشر د وجې نه ځکه چې ګن پوینټ باندې به هغوی حالونو ته دننه کېدل د هغوی د وجې نه هم پې څه چل شوی دی ماشومان پرشرایز شوي دي بیا چې کوم دی د مختلفو سنټرو نه موږ ته دا کالونو کې د ماشوم باندې څه چل شوی دی ماشوم بیمار دی
داسې واته ماشومان چې کوم دي په مختلفو کالجونو کې موږ ولیدل چې د هغوی د دې د وجې نه پیل دي د پرشر د وجې نه بي پی ډاون شوې ده راپرېوتې دي پیپر یې پیل شوی دی.